السلام علیکم. سوچ بدل کې د خلکو نه خپل سوچ داسې بدل کې چې سو پوری د مسلمان څومره ممالک دي دوی په خپل منځ کې اتفاق نه پیدا کړي او خپل معیشت ښه کړي نه، یعنی معاشي تور باندې د دې ممالکو نه ازادي نه حاصله کړي. تر هغه پورې به زمونږ مذهبي څومره رسومات دي او زمونږ چې کوم قرآن مجید دی د دې به بې حرمتي دغسې جاري او دا خلک به بې حرمتي کوي او زمونږ خوږ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هغه شان کې به ګستاهی نه کیږي. تر هغه پورې چې مونږ دا طاقت نه حاصل کړو د مسلمان ممالکو په خپل منځ کې اتفاق نه پیدا کړي، نو دغسې به زمونږ د مذهبي رسوماتو د مذهبي شخصیاتو او زمونږ د قرآن مجید دغسې بې حرمتي کیږي. د دې نه مخکې چې کوم دی په سویډن کې د قرآن مجید بې حرمتي وشول او د سویډن نه بعد چې کوم دی په ډنمارک یو ملک دی یورپي کنټري په هغې کې هم یو ورځ مخکې د قرآن مجید بې حرمتي شوې ده، قرآن مجید یې سیزلی دی. د دې نه مخکې ما تاسو ته په دې باندې پروګرام کړو چې هغه په سویډن کې قرآن مجید بې حرمتي شوی. اوس چې کوم دی نوې واقعه راغلې ده دا چې کوم دی دا په ډنمارک کې شوې ده. ډنمارک هم یورپي ملک دی، د ترکي سره نږدې راځي، قریبا د سویډن سره نږدې راځي او د دې د وجې نه هلته کې هم په احتجاج کې د قرآن مجید سیزلی دی. اوس تاسو سوچو که یقینا تاسو به حیران وي چې دا قرآن مجید ولی بار بار سیزي او په احتجاجونو کې چې کوم د مسلمانان ولی ټارګټ کوي. نو سویډن دی او که ډنمارک دی دا هغه ممالک دي چې دوی نیټو جوین کول غواړي. اوس دوی اصل اختلافات د چا سره د دې اصل اختلافات د ترکي سره اختلافات دي. نو د ترکي سره اختلافات ترکي چونکې اسلامي ملک دی او په اسلامي ممالکو کې د ټولو نه غټ ملک دی، نو ترکي له زور ورکولو دپاره او هغې خلاف چې کوم د احتجاجونو دپاره دوی چې کوم د قرآن مجید بار بار سیزي او مسلمانانو ته تکلیف ورکوي چې مونږ مسلمانان کمزور کې خاص طور باندې ترکي چې هغه مونږ نیټو جوین کو. اوس ترکي چې کوم د دې ډنمارک شو یا سویډن شو د دې مخالفت ولې کوي؟ هغه د دې مخالفت ولې کوي چې دوی کورد نام یو تنظیم سپورټ کوي او دغلته کې څه دهشتګرد یو ګروپ دی چې هغه دا غواړي چې ترکي ورته وایي چې دا مجرمان یا دا دهشتګرد زموږ په حواله کوي، تاسو د کردو سپورټ پرېږدئ، نو بیا به تاسو چې کوم دی مونږ تاسو حمایت وکړو، تاسو به نیټو جوین کړي. اوس نیټو هغه ګروپ دی چې هغه کې تقریبا 30 پورې ممالک دي، دغې ته باقاعده طور باندې فنډینګ کېږي او چې په دې 30 ممالکو کې چې یو ملک باندې حمله کېږي نو باقي 29 ممالک د هغې تحفظ کوي. اوس سویډن ډنمارک چې کوم دی د خاص طور باندې روس چې په یوکرین باندې حمله وکړو هغې نه بعد هغوی ځان چې کوم دی غیر سیکور محسوس کو. نو چې کله ځان غیر سیکور محسوس کو نو هغوی اوس غواړي چې موږ دغه نیټو جوین کو نو په موږ باندې به یو طاقتور ملک حمله نه کوي. دا د دې بنیادي وجوهات وو. ټیک ده، دا تاسو سره ما شریک کړو. اوس موږ راځو چې د قرآن مجید بې حرمتي دی بار بار ولیکئ. یاد ساتئ زه تاسو ته وجوهات هم وایم او تاسو ما سره خپل کمنټس چې کوم دی هغه شریک کړئ چې مونږ داسې څه طریقه کار وکړو، څه حکمت عملي چې کوم دی اختیار کړو چې زمونږ د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاهي نه کېږي، د قرآن مجید بې حرمتي نه کېږي، هغه نه سیزلی کېږي، ځکه چې دا واقعیات بار بار راځي او مونږ حکومتي سطح باندې صرف چې کوم دی یو ټویټ وکړو، مونږ مذمت وکړو یا چې کوم دی یو مذهبي ګروپ دلته کې راپاسي هغه په پاکستان کې یا په نور ملکونو کې چې کوم دی هغه احتجاج سټارټ کړي. د دې هم زه تاسو ته بنیادي وجه وایم. مثلا په ډنمارک کې اوس د قرآن مجید سیزلی دی، نو دلته کې به یو مذهبي ګروپ راپاسي هغه به دلته کې اسلام آباد کې یا په بل ځای کې هغه به درنه احتجاج سټارټ کړي. اوس تاسو لږ سوچ وکړئ دا احتجاج دلته کې د پاکستان حکومت خلاف دی سټارټ کړي چې تاسو په هغوی باندې زور راوړئ، خو پاکستان په دغه انټرنیشنل کنټریز چې کوم دي په دې باندې به زور څنګه راوړي؟ د هغې راته وجوهات وایم. پاکستان تقریبا معاشي طور باندې هغه ډیفالټ ته نږدې دی. پاکستان انټرنیشنل سطح باندې خلکو ته داسې لاس نیولې سوال غواړي. نو تاسو سوچ وکئ په چم ګاونډ کې چې چېرته یو غریب کس هغه چې کوم دی نور خلکو به زکات او دغه باندې وخت تیروي، نو هغه به په یو ځای کې یو اجره جومات کې هغه به خبره څنګه کوي؟ ایګزیکټلی د پاکستان مثال هم داسې دی. پاکستان یو مذمتي ټویټ کولی چې نور د دغه ممالکو خلاف ایکشن نشي اخیستی. یو خبره. بله خبره داسې ده د دې قرآن مجید بې حرمتي بار بار ولیکېږي. زمونږ قریبا 57 پورې اسلامي ممالک دي او د دې پلیټ فارم هم باقاعده طور موجود دی OIC. په دغه ممالکو کې چې کوم دي د دې مسلمانانو ملکونو په خپل منځ کې اختلافات دي، یعنی د شیعه سني اختلافات شته، په تیلو باندې اختلافات شته، بیا په انټرنیشنل ریلیشن باندې اختلافات شته، سعودي د ایران نه لګي، ایران او د عراق نه لګي، په شام کې څه روان دي، بیا په پاکستان کې یو داسې پرایم منسټر راشي هلته کې د سعودي بادشاه سره اختلافات دي. نو د دې مسلمانانو ممالکو په خپل منځ کې هم اختلافات دي. نو د دې وجې نه چې کوم دی دغه غیر مذهبه چې کوم دي هغه زمونږ غلط استعمال کې او موږ له په اسلامي طریقه باندې موږ ته تکلیف را رسي. یو دویمه وجه دا ده. درېیمه وجه دا ده چې دا اسلامي ممالک چې څومره دي د سعودي نه علاوه یو ملک دوه نور هم دي
د دې نه علاوه چې کوم د زیاتره ممالکو معیشت چې کوم دی بالکل ډاون دی. مونږ چې کوم دی زموږ ایکسپورټ نشته دی او زموږ امپورټ ډیر دی. مونږ سیزونه راغواړو او سیزونه ورکو نو په ملک کې ډالر نه نو مونږ دغه ممالکو ته لاس په نامه باندې داسې ولاړی. نو تاسو یاد وساتئ چې مونږ د کوم ممالکو نه سوال کوو نو مونږ به د هغه ممالکو خلاف پریکټیکل چې کوم دی اقدامات به څنګه اخلو. اوس دې ته تاسو سوچ وکړئ آیا چې یو کس چې کوم دی په یو کس په تا باندې قرضي تاله قرضې درکوي یا په تا باندې چې کوم دی مړی د باندې راشي یا د باندې واده راشي تو ورځي هغه ګاونډي ته چې کوم دی لاس نیسي نو هغه ګاونډي سبا ستا خلاف څه یو خبره کوي دغه پکې ته به هغه پسې چې کوم دی ټوپک څنګه رالی هغه خلاف به ته خبره بیا څنګه کوي. نو دا یو بنیادي وجوهات قرض اوي که نه قرضداري ته سړي هسې سترګې ورته ښکتی. نو دې څیزونو د وجې نه زموږ معیشت ډېر زیات ډاون دی. موږ دغه ممالکو ته لاس په نامه ولاړ نو زموږ د قرآن مجید چې کوم دی زموږ نبي اکرم صلی الله علیه وسلم په هغه په شان کې ګستاخانې بار بار کیږي. اوس یو وجه خو همدغه شوله. درېیمه وجه دا شوله. څلورمه وجه دا ده مونږ دغه خلک کاونټر کولی څنګه شو. مثلا سویډن اوس ډنمارک کې بیا د دې نه مخکې په سویډن کې وشوله اوس په ډنمارک کې د قرآن مجید واقعه راله مخې ته. اوس مونږ څه کولی شو مونږ فل طور باندې چې کوم دی هغې سره بایکاټ وکړو چې هغې سره مونږ سفارتخانې دلته چې څومره چې کسان دي هغه مونږ واپس ولیږو هغوی سره ریلیشن ختم کړو. خو کوېسچن دا دی چې موږ د هغوی سره چې کوم د خپل تعلقات ختمولی شو یا نه یا چې موږ خپل دومره سټیبل چې موږ د هغوی سره تعلقات ختم کړو او موږ چې کوم د هغوی له زورونه ورکړو هغوی دباو کړو داسې موږ شو که نه. نو که تاسو حقیقت ته وګورئ نو موږ داسې بالکل نه شو. موږ ډېر زیات کمزوري ممالک یو خبره. سیکنډ نمبر خبره دا ده چې موږ وغواړو په هر علاقه کې په هر ډسټرکټ کې او هر یونین کونسل کې چې کوم دی قریبا داسې چې یو تاڼه پکې موجود وي. ټیک ده. اوس دا تاڼه څه کې چې کلي کې په خلکو منځ کې څه اختلافات راشي نو هغه تاڼې ته کیس لاړ شي یا مجسټریټ ته لاړ شي هغه مسله حل کوي. اوس زموږ انټرنیشنل یو این او شوله یا سیکیورټي کونسل شو یا نه څومره چې انټرنیشنل ارګنایزیشن دي اوس دغلته کې زموږ د کوم د مسلم کنټریز دي د دې ممالکو چې کوم د هېڅ حیثیت نشته دی. اوس که په کلي علاقه کې یو سړی تکړه وي د هغه په تاڼه تحصیل کې زور رسي نو هغه چې لاړ شي د هغه خلاف څه چېرته کې چا پې ډس کړی یا پې غله راغلي نو هغه رپورټ جمع کړي نو هغه پولیس هم ورسره ولاړ ولي چې خلکو ته پتې بارسوخه سړی دی نو هغه مو له منډه تړلی وي خبره کوي زوري. نو زموږ ممالک چې کوم دي دا د کلي هغه غریب خلک دي چې کوم سوال او خیرات ته ناست دي نو د دوی په انټرنیشنل ارګنایزیشن کې سیکیورټي کونسل کې یو این او کې د دوی خبره بالکل ځای نه نیسي. دوی یو سپیچ کوي او عملي طور باندې په هغې باندې هېڅ چې کوم دی کارآمد نه کیږي. نو دا څه بنیادي وجوهات دي. موږ له پریکټیکل چې کوم دی د دې څیزونو خلاف کار کول دي. نه صرف موږ سوشل میډیا باندې احتجاج وکړو بلکې پریکټیکل به موږ چې کوم دی خپل معیشت ښه کړو خپل منځ کې به اتفاق راولو پلیټ فارم به سازو. ښه بله خبره بالکل اخره کې موږ له خپل میډیا پلیټ فارم چې کوم دي هغه ډېر زیات ډیولپ کول پکار دي. د دې قسم څیزونو خلاف موږ له دا پروپیګنډې کاونټر کول پکار دي چې زموږ مذهبي رسومات مذهبي شخصیات او زموږ مذهب چې کوم دی هغه پروټیکټ شي. ستاسو په ذهن کې څه خیالات راځي حل څه دي هغه حل هم موږ سره شریک کړئ په کمنټ کې.